أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. دا آیت مبارک سورة یوسف 15 نمبر آیت تی 15 نمبر او د 12 پاره 12 رکوع ده او زمونږ نن سورة یوسف کې 15 نمبر درس دی. دغه آیت مبارک مستاسو وړاندې ولستو. ترجمه یې دا ده: فلما ذهبوا به، بس هر کله چې د روح د یوسف علیه السلام بوتلو و اجمعو او دی راجم شو اراده وکړه ان یجعلوه چې دی وګرځي او وګرځي فی غیابة الجب په تیارو په ویښ د کوی کې و اوحینا امون وحی وکړه الیه یوسف علیہ السلام تا لتنبئنهم خامخاتب خبر ورکین دیتا بامرهم تو کار د دی باندې هاذا چې داده وهم لا یشعرون او دی کی شعور نشتا پویږي نه. دا آیت مبارک د مخ کی واقعي سره متصل له یو ځای دی. دې پر زمون خبره شوی و چې یوسف علیہ السلام مبارک دی خپل پلار کراله او اجازت غوښتو چې مونږ دې بوزو. هغه ته مجبورن اجازت ورکو، لکه دی ورپسې خپي بار بار وته خبرې کولې. نو بیا روایتو کې دا راځي چې کله یعقوب علیہ السلام اجازت ورکو سبا شو، نورونه د یوسف علیہ السلام روانو صحرا ته تلو دې ځان سره کړو. نو خپل پلار یعقوب علیہ السلام سره د کلی نه بار ډیر لري لاړو، لکه ملمه چې سړی رخصتای، لکه ډیر مینه و سره. او بلکې دا اخیری چې ګمنو ملاقاتو نو ډیر لري پوری سنیت الوداع دی عمل ته ویل کیږي چې ملمه رخصته د کور نه او دارنګ د کلی نه لګبار وسره لاړ شي، یو استقبال یو بیا رخصتی. نو رخصتی ولا ورکړه. او دا اسم پکار دا چې مونږ هم داسې عمل کوو، دا سنت عمل دی. مونږ کله ملمه راغی، ملمه دنده مونږ سره کېناستو، خبرې اترې وکړې، یا بې پردې ملمه دی یا پردې والا دی، ولیکن مونږ مجبورن دنده کړې دی او ناستې، نو مونږ به دنده پرده کې ناست یو. خو که بار زمونږ د خپل ملمه سره رخصتۍ کې د خپل بیت او کوڅې نه ونه وتو، نو د خلکو ذهن کې به خیالات راځي چې دا دلته څه کوي، دا څوک دی، دا ولې دا خو بې پردې نه دی. نو دې وجې دا یو سنت عمل دی چې ته د مېلمه سره د خپل کور نه بار رخصتۍ کې شوې، د کور نه دې رخصت نه کو، نو که خلکو ورسره ته ولیدې نو خلک به پوه شي چې او دا د مېلمه و ده راوستی. خیالات به د خلکو د ذهن نه وځي. سنت طریقه کې دا یو فایده وي، هر سنت عمل چې کوي. نو دغه شان یعقوب علیہ السلام خپل بچی یوسف علیہ السلام سره د کلی نه بار ډېر لرې پورې لاړو، رخصت یې کو. خپل بچو ته ډېر وصیتونه وکړل، زما د بچي ګورې ډېر خیال ساته، دا ډېر نازولو نیازبین دی، زما مینه ده، زما محبت دی، زما سره تعلق دی، زما د ده نه بغیر ګزاره نه کېږي. نو ډېر خیال یې ساته. هغوی بابا جان بالکل په سینې لاس کې خو بالکل مونږ به د ده ډېر خیال ساتو، لوک به ازار نه کو، ویخته به ازار نه کو. نه د پلار په مخ کې څه چلو کو، هغه ظاهري تصنع وه، هغه ریا وه، دکلاوه وه. نه د پلار د وړاندې کله به یو ورور راواغستو لکه نیازبین ماشوم چې سړی رالی او وړوکی مو، نه کله یو اوږې ته خېجوي، کله بل اوږې ته خېجوي، کله ورسره یو مینه کې چې بچي او رورجان او راشه او دغه مینه ورسره شروع ده او روان دی. نو چې د پلار د نظر نه پناه شو، چې پوهېدل چې اوس د پلار اواز هم نه رارسي، پلار مو شاته مزل کړي او مونږ هم دې خوا مزل وکړو، او
نه دې منډه والی شي نه دې اواز کولی شي نه پلار اورېدی شي نه دغه ځای کې خپل عمل بدل کو سترګې بدلې شي د خپل اوږې نه وغورځو وال ټکول سره چور وکړو یو عدالت ورکی بل ولالت ورکی هغه بل ورته لاړ شي هغه ولالت ورکی ډب ولا ورکی هغه بل خو لاړ شي ټول روح باندې وګرځېدو هر یو ته دا مینه ته فریاد کوي چې زه ستاسو ورور نه یم زه ستاسو ماشوم ورور نه یم تاسو زما سره څه کوئ دا ولې زه ستاسو دشمن یم او دغه په لاره سره دا عمل شروع دی د زاد المسیر تفسیر دا واقع لیکي چې دا عمل سره شروع دی په لاره وال ټکول ظلم زیاتې ځکه دی خو هغه مینې غصه چې کوم مینه کړې وه غصه یې اخیستې وه نو دوی سره دا چل کوي یوسف علیه السلام ډېر تنګ شو په ژړا شو ویې ژړل نیازبین پیغمبر حسین او جمیل پیغمبر ماشومتوب کې جاړي او چغې وایي د هغه ځای نه یا ابتاه یا یعقوب اے یعقوب پلاره که تا زما دا حال لیدلی وی اوس چې دا ما باندې څه تېرېږي ستا به بچي باندې څه تېرېږي نو ته به یې جړولې وې ته به یې خفه کړې وې یا ابتاه اے پلاره زما دې روح ستا هغه وصیت څنګه زه هېر کو څنګه ما سره ظلم کوي ستا نه چې پناه شو ما سره څه کوي اے پلاره زما ما باندې څه تېرېږي که تا ته پته وه ته به ډېر پریشانه شوې ډېر به خفه شوې دوی دا چې ګم نه څه کوي دا جاړي چغې وایي نو چې لاړو کوهي ته ورسېدو نو الله فرمایي فلما ذهبوا به هر کله چې دی یوسف علیه السلام بوتلو او کوهي ته ورسېدل واجمعوا او دی جمع شو اراده یې وکړه ان یجعلوه چې دی دا یوسف علیه السلام وغورځئ فی غیابت الجنب پاغه تیرو د کوهي کې دغه اراده وکړه دغه ځای کې اراده وکړه دا کوهي اوس د یعقوب علیه السلام د کور نه 3 فرسخه کې یو فرسخ دا 3 میله دی نو 9 میله د کور نه لري معنا زما د اندازې موافق تقریبا 11-12 کیلومتره د دې حساب سره جوړیږي 11-12 کیلومتره پوره مزلي دومره لري لاړو دا کوهي کوم ځای کې مفسرین فرمایي یا بیت المقدس مقام کې یا په اردن علاقه کې دغه ځای کې کوهي شاو کوهي ارټي کوهي غټ شاو الته چې لاړو الته دی غورځي نو دی یا یوسف علیه السلام ته مینتونه شروع کړو اے زمارو زستا سو کشر وریم ما سره دا زیاتی مکوي دا څه کوي ما دې کوی ته مغورځوي دا څه کارو کې چې زبا د دې زنه لاړ شم لري خیر دې د کور په خوا مم نه درځم زما راتلل تاسو ته به ښکاری نه بدر زم لري بلاړ شم ولیکن ما سره دا زیاتی مکوي دې کوی کې به ما څه وخري دا شړ کوی دې سبب کی نو مهرباني داو کې چې ما مغورځوي دې ته خیر دې زبل لري لاړ شم تاسو په سترګو وم نه لګم ولیکن دا روح په سترګو باندې پرده راغلی وه د الله حکمتونه و پکې د الله فیصلې وې پکې هغې هغه کار کوهي ته غورځو نو چې بیا هغې خبره نه منله نو بیا ورته یوسف علیه السلام فرمایي چې مه کوئ دا کار مه کوئ دی بیا قمیصم د هغه نه وباسو موسم یخو نو یوسف علیه السلام ورته وی چې نه صبرېږئ ما کوهي ته غورځوئ نو کم از کم دا قمیص رانه مه وباسئ یخني مې کېږي ماشوم یم وړوکې نازک وجود دی یخني نه مې کېږي زه به قمیص په مینۍ دغه شان کولو بدن به یې نو زه به څه کوم او بیا شپه به م راځي ورځ به م راځي پته نه لګي دې کوهي کې به صحیح نه څادر به نه به بل صحیح نه به بل صحیح زه به څه کوم یخني نه مې کېږي جاړې ورته خو لیکن هغې یا قمیص وباسو ولې دا قمیص په وروسته بیا په وینو کې لړي کور ته به وړي که نه قمیص یې ته وباسو دی یوسف علیه السلام راواغستو کوهي ته غورځوي کوهي ته غورځوي الله داسې یو د زړه د درناکه واقعه کوهي ته غورځوي دغه ځای کې الله تبارک وتعالی
جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم وکړ چې لاړ شه زما محبوب پیغمبر حسین او جمیل پیغمبر نازک پیغمبر هغه کوی ته ورځي وروړه ته ګورځان اورسوا چې کوی ویخته نه ونرسي خوب نشي ازار وته ونرسي تکلیف وته ونرسي ځان اورسوا او هغه کم ځای کو هغه سدرۃ المنتهى مقام باندې سدرۃ المنتهى د اسمان النبر یو مقام دی التو دلته د کوی د سر او د کوی د ویخ په څومره فاصله او ویخ نه چې میز تلا نو رسیدلی چې جبرئیل امین علیه السلام راغلو یوسف علیه السلام دا غشان وزرو کیونیو د قشان وزرو کیونیو او بیا داغه قدرت ته ګورا چې د الله قدرت بسومري چې دومره په زرګونو میلیونو مسافت لري د اغه نه په سکندونو په حساب سره رسیدي شي د سدرۃ المنتهى اول اسمان ته بیا دریم ته بیا دریم ته بیا د دنیا اسمان ته بیا د دنیا نظمکی ته نظمکی نه کوي ته بل تعالی رسیدل د عظیم قدرت ته الله ولور کړی راغی نو جبرئیل امین علیه السلام راغی روایت کې دا راځي چې یا د جنت نه قمیص راوړو او یا دانا چې ابراهیم علیه السلام کوم قمیص کې ورته ورزیدلو هغه د نیکه کېدو او قمیص را روان یعقوب علیه السلام ته رسیدلو او یعقوب علیه السلام بیا دا انغاړلو تعویض کړو دا غاړه کې اچولو روایت کې دا راځي چې جبرئیل علیه السلام راغی وزرو کېونیو نه یا هغه جنتی قمیص او یا هغه د غاړې او قمیص ته ورواچولو او دې په دغه ځای کې دعا کوي دا یوسف علیہ السلام دعا کوي او څنګه وایي الله ته دعا کوي اللهم یا مونس كل غریب اے الله سوچ چې ناشناوي مسافر وي ته الفت والا دا غسره یا صاحب كل وحید اے د ځان لواله ملګری ذاتا یا ولی كل خائف اے د هر یریدون کی ملګری ذاتا ویا کاشف كل کربا او اے د هر مصیبت نا پنا او لری کون کی ذاتا ویا عالم كل نجوا اے د هر مجلس با خبر ذاتا اے د هر زید زری با خبر ذاتا ویا منتهى كل شکوا او اے د هر شکایت انتہا تا تکیگی ہر شکایت تا تکیگی ویا حیو یا قیوم اے ہمیش جوندی ذاتا او اے قیوما اے نگران ہمیش ذاتا اسألکا ان ترد فرجاءکا زسوال کمستانا چیزا ما زڑکی امید دننکا حتی تردی پوری لا اکونا لی لا هم ولا شغلا اے اللہ چی تردی گوری چی زما زر کی امید وی زن نور غمونو کی یا نور فکرونو کی گیر میما نور مشغولتیا کی گیر میما سوا ستا دا ذکر نچی ذکر پا کسی رب پاتی شی اے اللہ وان تجعلنی من امری فرجا و مخرجا اے اللہ زما دا دی کار نچی زدل دا گیر یوما اللہ زما دا پارا زما دا دی کارنا مخرج او فرج کم نه راکا یعنی الله مت فراخی راکا دلته د دې نه مو واسا انک علی کل شیء قدیر اے الله ته پاره او شی باندې قادر ذاته الله نه دعا وکړه الله نه دعا دا دې کې وکړه نه الله وسره سوکړه الله فرمای مخکې چې واوحینا الیه من وحی وکړه الیه یوسف علیہ السلام ته وحی وکړه او دا مو ته ویشلته نبی انهم خامخاتب خبر ورکې دی روتا بامرهم هاذا پدې کار باندې چې دا کم کار تاسو وکړو سبب دی خپېمانه او د دې خبر به تور کې چې ستانه به الله سره جوړي الله دعا قبول کړه په هغه ځای کې الله چې په کوی کې دنه په تیارو کې دی په هغه ځای کې الله आवाज وریدو الله ولا وحی وکړه
اوس دې کې علما فرمایي چې د دې وحی نه مراد یا الهام دی چې د اطمینان قلبي لپاره الله وته الهام او زړه کې وته واچوله دا غاز زړه مطمئن شو. د پیغمبرانو ته یا اولیاء ته الهام کیږي، پیغمبرانو ته د نبوت نه ملاویدو نه بعد مخکې الهامي دغه زیری وته ملاویږي زړونو کې دا غرازي. او دارنګي بعض علما وایي چې نه دا بس وحی و، ځکه هغه د دې خبرې قائل دي چې نبی ته نبوت پیدایشي وي خو صرف په 40 کال کې ظاهر شي خلکو ته. عیسی علیه السلام ته پیدایشي نبوت او هغه وخت د ماشومتوب په وخت کې خبرې نه کوي. یوسف علیه السلام ته داسې 1200 کال وحی وشو. یا زمون د نبی علیه السلام نبوت پیدایشي نه چې هغه فرمایي او ځکه وکنت نبیا وآدم بین الماء والطین، زه نبی یم په هغه وخت کې چې آدم علیه السلام زما بابا هغه د اوبو او د خټې په منځ کې لا پروت و. لا انسان تم پوره نو جوړ شوی او الله پکې روح هم نو راغلی چې د هغه وخت نه زه نبی یم. د معنا د نبوت د پخوا نه دی خو صرف اظهار د هغې 40 کاله کې شي. نو بس بهرحال د علماء اقوال دی بکی خو الله وته وحی وکړه یا وته الهام وکړو چې زړه مطمئن شي. زړه مطمئن شو او الله وته فرمایل چې د دې کار به ته دې ته خبرداري ورکړي ان شاء الله وهم لا يشعرون. خو دې پوهیږي اوس نه شعور به دې نشته چې دې تاو پیژنې چې ته کومې درجې والا انسان یې، هغه دې ته پته نه لګي، الله ته پته ده. دغه واقعه دلته بیان شو او ډېر د زړه نه د درد واقعا الله تبارک وتعالى دې مونږ ته سمجھ او فهم کراولي چې کوم انبیاء باندې کوم حادثات او کوم مصیبتونه تکلیفونه راغلي دي الله هغه په صبر کړی دی. الله تبارک وتعالى وتبیا په هغه ټیم کې ملګرتیا او هغه نه بعد الله وت درجه ور کړی دي. الله تبارک وتعالى زموږ حامی او ناصر شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.